तंजीम को इस्तेमाल नहीं करूँगा। नंबर हैसियत सदर अल्लाह ताला पैगम्बर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम को हाजिर व नाजिर जानकर अपनी जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से अंजाम दूंगा। तंजीम के मकासद के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज सेक्रेटरी साहब او د علماو او د ذکرینو ټولو کوم نوستي راغلي دي دوی زه شکریا ادا کوم. خدای دې ټول خوشحاله او آباد وساته. خو مو د صدر منتخب سره کوم منشور د ذکرینو جوړ دی هغه به تاسو مخکې زه لږ پیش کوم چې مو ایجنډا دا دی کنه یعنی ایمو ذکرین خدای خوشحال وساته ځنو ته معلومات نه ځنو ته نه چې ثواب چې ګناه عوام داسې مروږ دي کړي وو ځوان سره څه مو به خلکو ته عوام مخشوق کولو څه دا درسي او کور بیا رانخستو. اوس داسې وایم چې مو خپل ځوان ذات څه جوړوو نو هغه به داسې وي چې تماشې کله واده کې مجلس کوي عوام اول خو ته التماس دی چې تماشا مو وکړئ مو ذکرینو ته ما یایوي که بیا تماشا کوئ نه مو ذکرین به هغه ته واده تاخته نه څي بالکل باندې چې 1 لک روپۍ ورکیا نه چې که کوم بیا لوړو هغه ذکر خبر شو نو مو که بنا کومه فیصله وکړه هغه بیا ختمي فیصله وي نه هغه وه چې وي چې بیا کوو. خو شهید مجلس ته 3 ورځې مفت تاګ دی هغه به مو کوو مونی فارض دی ټیک شو. بغیر اجازه ته مجلس ته تلل اول خو لکه ذکر خپله هغه کېږي کوم ذکر بغیر اجازه ته مجلس ته لوړو نه پکور دی چې هغه د عوام کې کینی بیزونه به نه وړي کاغذ زه ویلی نه وم زه به نه وړم به اوس او بیا که د مرکز کې جلسه دی یو چی دی دې نه مو یوه قسم ته غړېدای نه شو خو کله یې مو ته ځواب نه دی کړی مو به وایو چې کیدای شي نور ذکران یې برابر کړي دي نو مو به لوړ شو عوام کې به کینو ناک ته ذکرانو ته ویر شو هلته یو او که بیا یې مو ته دعوات راکړلو مرکز طرفه جلسو وغیره نو هغه ټول ذکرانو کې حقداري دي څه مرسیا وایي نو لکه 2 جوړې 3 جوړې مې یوې جلسې ته ویر کړي اندسې به بلې جلسې ته بله جوړې وي بلې جلسې ته به بله وي دې کې به ذکرانو خفګانه نه وي. شکر الحمدلله. او بیا دې سره کوم محرم مو تاسو ته مو نظرونه راکوي ډېر ذکران د بیا لږ ونې خفه کېږو چې نظر کام دی یو چی دی شکر الحمدلله که بیبي نه یې وغواړو نو هغه به بیا لږ زیات وي نه څه متمخانو عوام نه نه سپینه به نه کوو متمخانو ته چې وکړله هغه به مجرم وي اخلی بیت ستا مجرم دی موسی تنظیم کې مجرم دی سوره یې دیر کړو که بلایې به بیا وسره د صدر بمای ذکرین رکینی تنظیم دا به کادر نگاه سکسو ټول تنظیم امباړې ته به مو ذکران ورکوو عوام ته کله ضرورت وي نو هغه کې به مو نمبر یو دغه نمبر انشاءالله دفتر کمره به وي هغه مو سره بیا رابطه کوای شي کومې متمخانې ته څه ذکرانو ضرورت وي هغه به مو به انشاءالله تعاون ورسره کوو که نه هغه د ځنې خبرې دي هغه دي کې زه نه شم کوی هغه به مو خپل اندروني خبرې دي که نه وسره دا خدمات به مو کوو دی مو منشور و دی مو ایجنډا وه مو کوشش داسې یا کوو انشاءالله څه ځنه داسې کسان دي مو کې ذکرینو کې مو ته خدای څه واس راکړلو غریب مو کې ذکران شته کیدای شي مو ته څه هغه امید شته مو خپل ځواني دوره باور دی چې کیدای شي هغه ته یو روزګار روونکو یو سبزی ریړه یو چی دی مو ذکرونو مونی فارض دی نو شکر دی مو تاسو ذکرونو بي ذکر د کوو څه ځان خپل عزت خپله جوړوو که نه عوام مو عزت نشي جوړوی ویلې څه هر څه مو کې دي که زه یې خرپوم ما خپله به خرپوم که جوړوم خپله به جوړوم امید دی چې انشاءالله مو تاسو دغه ذکران به مو سره تعاون کوي او خپل ځان به خپله فکر کوي نه زه خیار شو لمنه نه شم هغه کوی که نه سوال زرې خپله عزت به په خپله جوړوو. اوس دې کې یوه عهدنامه دی دا دی ټول به داسې خطونه ونې کوو عهدنامې کې مو دا لیکلي دي کسه غوټو نه غوټه خبره همدا دی چې دغه ځای کې مو تاسو نه دا هغه وځي دا خچکای څه څوک انشاءالله شته نه خو وسه پورې مو خپل دستخط کوو یقین دهنی ور کوو یو بلتا دا دی هغه عهدنامه و اقرارنامه. हम जुमला अरकान तंजीमी ज़ाकिरीन अक्ल व खुद से ये इकरार करके आहद करते हैं कि हम अरकान तंजीम इमाम ज़माना अल्लाह जल्लल्लाहु को हाजिर व नाजिर जानकर ये आहद करते हैं कि हमारी तंजीम की जो शराइत हैं उस पर पूरा अमल करेंगे और ये आहद करते हैं कि आज के बाद हम जुमला अरकान तंजीम आपस में और आवाम के साथ खुश असलूबी और अच्छे किरदार के साथ पेश आएंगे
اور جو منشور تنظیم کے لیے جناب صدر ذاکرین و تنظیم اور کابینہ نے بنایا اس پر ہم جملہ اراکین تنظیم و کابینہ تنظیم تہ دل سے اور حقیقت کے ساتھ عمل کریں گے، یعنی کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور اپنی عزت کو مزید عزت دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اور سب سے ضروری اور اہم بات یہ واضح رہے کہ ہم جملہ ذاکرین تنظیم آپس ذاکرین کے پیچھے کسی قسم کی باتیں وغیرہ نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی بھی ذاکر کی پیر کاٹیں گے یا ماریں گے، پی بھی نہ ویو صحت کے دل سے اور مخلصانہ وقت گزاریں گے اور کسی بھی ذاکر کی پناہ پوشی یعنی غیبتنا یا ایک چکم زورے یا وسی خبر دا نہیں کریں گے۔ اگر پھر بھی کوئی یا کسی ذاکر نے ایک دوسرے کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی تو گویا اس نے تنظیم کی اور اس عہد نامہ اور اقرار نامہ کی خلاف ورزی کی۔ خلاف ورزی کی صورت میں ختمی فیصلہ صدر اور بمائے کابینہ کرے گی۔ جو بھی فیصلہ کیا ہم جملہ اراکین کو قابل قبول ہوگا، بعد میں کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ یہ چند سطور اس لیے لکھ دیے تاکہ ہماری عزت اور بڑھ جائے۔